واوري او د پیښور خلکو زما دي د خدای په ذات قسمی چندن په پاکستان الله عظیم عذاب چې نازل کړي دي آغا ذهنی پریشانی دا اور سڑے پخپل سے ذہنی پریشان اور پخوا بروٹای نوا جامع بنوی غوخی بنوی ترکارای بنوی ذہنی بار سڑے مطمئن اس اور سڑیر دی اوی علا غرق قرآنو گو رہی او بدبخت قوم او بدبخت قوم قرآن کی اللہ پہ یوکلی عذاب نازل کرے نو اگا عذاب سو ازاقہ اللہ لباس الجوع والخوف اللہ دا یری او دا لوگی لباس پرواغ سو اس بنو ویل بے غرق دا دیر آگئے روس را گئے کابل را گئے انڈیا را باندی چڑھائی اکڑا او ارس بڑی رویل بید الوگی مڑش نو ازاقہ اللہ لباس الجوع والخوف نن پا پاکستان اغا عذاب نازل اغا عذاب تاسوبا دزان تماشی ہو کئی ما تا گوری ما تا مدغا غم دے چی دا زی جاڑم کر ما تا گوری دغا ویر دے تاسو بدزان تماشی ہو قرآن اور حدیث دا ہدایت دے ننستا پا ملکی قرآن اور حدیث دے قوم پریخ ہے دے او دا بندہ اسرائے غستے دا خبرہ پوئے جو روٹائی سوک ور کئی جامع سوک ور کئی عزت سوک ور کئی ذلت سوک ور کئی نوکری سوک ور کئی کم کارونا چی دا خدای دی او اغت تا دا بندن غوارے نو تا خدای سر ظلم کی تا خدای سر ظلم کی مؤثر حقیقی پارسیس کے دا خدای ذات تے ٹھیک دا مؤثر حقیقی دا خدای ذات تے او تاسو مؤثر حقیقی انسان گن لے نو تاسو طول قوم دا قوم خدای سر ظلم کو قوم دا قوم زبالا مانے کیوں سے زدبالا مانے اسی دن کے زمون دبالا مانے دو ممبرانو یو دا قومی اسمبلی و یو دا صوبائی اسمبلی او دبالا مانے خلق دو کالا پویانے کیوں بڑا کولے ممبران پا پتلا اور آتلن ایو تا میں ہوئے چی پا دا غستر گرون شی چی دا تپی گوری تا خویلیو چی دا علاقہ بزد سروزہ رکم نو دا قوم پویانے کی بالٹیک دی او بڑا قوم تا میں ہوئے چی دا بندہ اسرم کرے ون اخپل انجام گوری زما 42 کال دا پاکستان کے ما دا بندہ اسرم دا کرے بیغمہ گرد دامی پا زندگی کی ندی ویلی چی دا سڑے منبر کم زبا خشم یا دا سڑے افسر راگا زما واقف تے زبا خشم نا خزما خدای دے یو رضے یو ڈپٹی کمیشنر ماتوئی چی پس چل شیمی ورسر جگڑا ماتوئی زتا دوست گنا ماوی چی دا پاکستان افسر تا دوست نویم زما دوست دا کرسائی دا چی سوک پی ناستی کار لبرازم کار براتا کئی تا زما دوست نہیں ما پا خبر کوئی نو خدای رانی ولی او مضبوطی رانی ولی اس پتہ نہیں لگی او یا شکان دیر پرات رمضانا دی پا درد سنم عاشقان دیر پرات رمضانا دی پا درد سنم خدای پہ خبر دے چی دے یار مینا بچا سروی اس تو خود تدابیر جوڑے انسانی تدابیر
اوس ټول ملک ته پته نشته چې د ځمکې فیصله یو قسم کیږي چې په اسمان کې به د دې ملک متعلق څه فیصله شي. دا پته شته تاسو په اسمان کې به د دې متعلق څه فیصله شي او تر آینده پهله تاریخه پورې با د دې ملک متعلق خدای څه فیصله کوي مونږ ته هیڅ پته نشته. مونږ انساني تدابیر اختیار کړی دي مخکې تقدیر نه خبر نه وي. تقدیر تدبیر کو ند بند و تقدیر نداند آکس کے نداند و نداند کے نداند. خدای ته رجوع شي خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړي چې دا ملکم خدای د آفاتو نه بچ کی او مونږ تم خدای پاک د سکون ژوند نصیب. خدای ته رجوع شي د بنده اسره پرېږ دی او د بنده وسیله پرېږ دی بنده هیڅ نشي. بنده تاسو وکړه په دې تیر حکومتونو کې د قوم سره کمی وعده و نشوي کمی یو د قومي اسمبلی منبر ما ته وی چې چرته غریبان نشته یو 2 سیکلونه دي چې دروي لګم مالولي نشته. نو یو مون سره یو چتراله دی هغه می ولا په تماکو یو ډرایور دی هغه می ولا په تماکو مې سیکلونه راځي ا منبر خدای خاور لم بوتلو رکش ان سیکل را له او نڅرا تاسو خیال را نو عرض می دا عزیزانو چې بنده بچي او داغه بچاله ورکړه سي اوس بیا خبره ده چې مونږه سوډا واټر بوتل یو او چې سر ته لري کې او ټرک ناری کی لاندې بیا یې سم نه دې قوم ته تاسو ګوري ټول شپه په دې کوسو رب تعالی بل اورت تلهم ټام تا چې واپسای کې راتله ما کینډیډیټ میرا پاس ولود ردم دلته مې ودرول مالته ولاړی صوبایي سملای منبرای ته ویلو مالتی رکا کلمه تیرا ولا اله الا الله محمد رسول الله معلوم آیا چې زما دې په دې کلمه قسمی چې نه به خرڅېږم او نه به تختم کلمه تیرا معلوم سو آیا چې یو 2 3 په ما دې خزه پدری کانی طلاق تاسو پوه ویل جی کلمه نه کوه نو زه ټولو منبرانو سره دا چل کوم چې غاړه مې خلاصه دا خو ټول دروغجن دا مغه نه دي چې نن بیا دې قوم ته په بل روپ کې را مخامخ شي او مغه چې پرون تالی دي یو ډون سړی چې په سوړه لړم وچی اړون چې مړ کې هغه سوړی ته بیا کو تور او دا معذور او ناته ویل کدی کی بجلی و او د داخله دا سکړو د دې چې مړ کړي بیا به دې ته نږدې کړي وظالمانو تاسو دا راندونه دوات سوزنه په دا سوبای لړم چې چلے بیا ورسې او په وختو کم وخت خو چې چا څه وي و دام خو بل چا څه و دام خو بل چا څه دام خو که بنی آدم یې عقل سوچ سمجھ قرآن کې خدای پاک وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې رسول نه مراد دلته عقل کامل او عقل سلیم مراد هغه قوم له عذاب نور کوم چې چاله ما عقل نه ورته نن قوم د قوم کې عقل نشته خاص کر دا نوجوان طبقه چې دا په خوا به ماوي چې دا بوډاګان ټول مړ اوس چې چرته الګ ګورم او وی وجه کسړې بنی آدمي شو سبلا در باندې نو عزیزانو عرض مې داو چې مونږ 42 کال وشو چې آزاد یو مونږ ازادي نه د محسوس کړې زمونږ ملک امغه سي د سرمایدارو په منځ کې تاویږي راتای یو څو کورنۍ دي چې هغه په دې ملک حکومت کوي او مونږه غلامان یو مونږه تالی سټیو مونږه جارو کخیو مونږه مړلا خدای ته واره جنت واره ابل اورز مې داغه کې وې ټان کې
مال خبر اورئ تاسو کوم مليانو پس کنځلم کوي چې مليان پکې لا چا مليان پکې لا چا نو ته پکې لا چا ته پکې چا ته صحیح ما قرآن او حدیث ویلې دي چې د خدای او د محمد رسول الله تعلیم دی ٹھیک ده تا انګریزي ویلې ده چې د انګريز ژبه ده نو ته پکې لا صحیح دا دولت درنه لري کوم تا او خر کې څه فرق دی تو بدبخت قومه د بار ملکونو اسمبلی وګوره د ملک تقدیر جوړي ملک لا جازونه جوړي ملک لا بحری بیړې جوړي ملک لا ټینکونه جوړي ملک لا توپې جوړي ستا ملک وګوره په اسمبلی کې په یو بل غلطه کې کای کنه دسه لکه ټلویزیون خو تاسو ټول ګورئ کنه ها تاسو ته مبارک تاسو ټول ګورئ زمونږ د اسمبلی کارکردګي چې دا اپ یو بل غلطه کې د بار ملکونه د ملک تقدیر جوړي د انډیا پارلیمنت ماوکتو د ملک تقدیر جوړي د ملک دفاع د انډیا وګوره چې تاسو سره آزاد دي او ته د خپل ملک دفاع وګوره نظام عزیزانو ملک د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم ولاړ دي او ستاسو د لاسا بیا د مارشالله طرف روان دي نو سلوخ کاله بیا رستو زئی پاکستانی قوم چې نن کوم حال جوړ کړي دي نو تاسو دې ته خبره جوړوي چې په دې ملک دی بیا مارشالله راشي دې ته جوړوي نو چراشي راځي هم مليان یو دار چې جنازې کو ټیک شو تاسو له تکلیف مونږ ته تکلیف نشته گاڑو والا ہے چا یو رنگ جنڈا لگولے چا بل رنگ جنڈا اس میں وقتی کا تو آگا گوڑو مشے سیکل باندے نہیں کرتے داخ اور اس تو لو یا جنڈا ادرو لے وہ دے پیپل نماز پا گرنیٹ تو لگے پکارو چیو نوکر خیدر کڑے ہوئے اور اس تو نیٹھے نا کوٹ لو ہے تاسو پوه شئ د غورغشتو مولانا غوندې اولیاء د ډوډۍ مولانا غوندې اولیاء د مولانا اشرف علي تھانوي غوندې اولیاء د غلجو د میاں صاحب غوندې اولیاء چاته چې په ژوند رسول الله صلی الله علیه وسلم پټکې ورکړ په ژوند دا د اورېدو خبرې درته نه کوم دا اوریدو نه پجوان صوفی جمیل د روضه اقدس خادم دی روضه مبارک ته ولاړ دی او سترګې پټې شي حضور علیہ السلام راشي پټکې ولا ورکو چې دا والا او د بوټو سه په وخت کې قافلې به د حج د کابل په لار باندې تلې په دې قافله کې میا محمد جان روان دي دا پټکې غته صوفی جمیل 80 میل مزالو کو قافلہ ادرو لا پٹکے یا احمد جان لور کو چدا بیگا ستا امانت پیغمبر راکړ ا پٹکے اللہ دی مفتی محمود صاحب غریق رحمت کی اغه ما ته ویلي چې میا محمد جان متعلق په مدینه منوره کې ما ته صوفی جمیل دا خبره کړ 82 کې زه عمره تلاړم مدینه ته او د صوفی جمیل کور ته ورل پښتنه مې ته وکړه چې دا کیسه څه و هغه ورور نور نه روزه مبارک ته ولاړم صلوات و سلام میوي او سترګې می پټې شوې او حضور علیہ السلام راغی زما لاس کې پټکې کې راته وی چې میا محمد جان را روان دي دا پټکې غلا ما تصدیق په مدینه کې د صوفی جمیل نو چرالم میا سے پورې ور ختم چې دا پټکې ماته نه 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 الما سره نشتا مال پردم دی نه پریدم دینا خیر دا ستاسو خالد منصور صاحب چې زبونګو سیکټری لوکل باډي دی دا بمزان سره بوتلو دا باس می د په مخ کې میا صاحب سره چیړ دغه وخت کې زمونږ د پیښور ډي پی کمشنر دا مې بوتل ول ما متنګ ونیش مال پریدم دینا ما ته بدا پټکې خیر نو ما ته وای
چې خلکو ته پته ولګي چې په دې کور کې د پیغمبر پټ نو خلک به دیوالونه صفای سجدي به ورته لګي زما کور به د بدعت اډه جوړای خدای ته ورکړي مې راپاره لا اله الا الله محمد رسول الله پاودس کې د شپې په خوب کې راغی میا سه او پټکي ور سره ده ما ته خو دې دا پټکي دی وی ګوره په څنګه و مې ما دا پټکي چې د شپې مې دا خوب ولیدو سار ورته سلام مې جی ما خو په خوب کې نو ویل چې ما ته وکړ ما ته کوی خو د وفات نرستو کفن کې مې چې مخو کتا هغه پټکي چې کومې د شپې ما ته خوب کې خودلو اې دا مرای نه تاو مونږ خود دې اعتقاد کړو زمونږ اولیاء او بزرګان او علما او ته پیغمبر په ژوند پټکی ور کړی نازیدانو اخلاق پیدا کړي سړیتوب پیدا کړي شرافت پیدا کړي پیغمبري اخلاق ځان کې پیدا کړي لار شان شوکت د تبلیغي جماعت والا ولی خلک ولی دا څنګه خلک چې په تبلیغي جماعت کې ورننوځي د سړی خبره هولیا رفتار شان شوکت دا د یو مسلمان دا څه ده کنه زما تبلیغي جماعت سره چې لوی محبت ته اپ دې ټکی ده چې په دې ډله کې د سړی شان شوکت د یو مسلمان شي دا د مولانا الیاس رحمت الله علیه ډله ده مولانا الیاس هغه سړیو چې دې چالي دلو راغه مالی دلو 163 سال عمر کے مولانا عبد المعبود سے په اسلام آباد کے پسند 84 کے وفات شو 163 سال گلگت والا ورالم تپوس میں تیو کو ماته چې مسجد اعظم مرګي وي چې مونږ ته بیعت وکا ماته ولته بیعت کا ما زه خو پیر نه ماته ولته پیرانی پیر ته ما زه پیر زان نه لوري نه پداوې ما زه پیری کوله وې چې نه پښتنه مې ته د مولانا الیاس شه چې دا څنګه سره ویلې تپوسي بچیا مکوا یو طالب په مسواک په دې پوزا والے او په مسواک داس نو د شپې دا طالب کوټې ته ورغی ورته جړل او معافي کړ په دې تسلی ونشو نو سحر مال راغی او زی ځان سره کړم او دا طالب کوټې ته په جرګه ورالو چې مولانا الیاس وای چې ما معاف کا که په قیامت کې په دې مسواک دوالو بدل کې زه خدای راونی نو ما به څوک خلاصي دا د مولانا الیاس د تقوا عالم دا ذات شوه وا نن په ټولي دنیا کې وګورا د اسلام نوم روستا چین تاسو څو د کبانو نه عمل ته ګرځي چې کوم ځای ګرځي تاسو خپل مونږ ټول کافر مونږ پاکستانیانو ټول خپل کې یو بل کافر بل څوک مسلمانان کړی نه دي او ته ما کافر کاوه تا کافر کاوه ته ما بد زناور کاوه تا بد زناور یو وګورئ د چین یو وفد راغلی د چین پروسه کا یو مولا پکې عربي ویل نوغه مولا ماته وایي چې فذهب معي الى السوق انا اشتري الملقات شر مشکات ما سره بازار تلار شه د مشکات شریف شر عالم نو ما ورته ویل چې ما تفعلوا بالملقات ما تفعل ما توي أنا أدرس المشكات في البيكينج إذا فرغت من الدرس أنا أشغل في التبليغ تو بيكينج إذا المشكات شريف درس وركوم أو جد الدرس نوزگار شم بیا په تبلیغ کې مشغول شم لزره چینیان دي مسلمانان کړي لزره دا چې عربي ویل تاسو عربي ده اما ابد خان سے جمعه کی مولا تقریر کرو یا عرب راغه وتو يا شيخ فتركني انا اسال من الناس ليس معي الزاد والراحله انا اذهب الى مكه وليس معي شيء فاتركني ساعه واحده نامولا ورته چپ کرو چپ کرو نو عرب ورته يا شيخ انا لا ادري اي شيء چپ کرو ما ادري اي شيء چپ کرو قلت لك فاتركني انا اسال من الناس اذهب الى مكه ليس معي زاد والراحله
وقلت چپ کر نو غارو پر پر خندل چې ویلار په منبر تقریر کې او داربي کومه ټکانه درې چې هغه توای چې اوس کو نو ته چپ کر نو تاسو کې دا ډېر ډېر فسکی چرګان ټوپونه وای کنه په پوښي ناس یو سړی ولراونی او دې سره څلور خبرې په عربي کې نو پارام کې نه ماما د خسکی چرګانو باندې ټوپونه مواه بانګونه مواه نه دین درځي نه مذهب درځي نه اسلام درځي نه په پوهیږي خود شنو چې خلک یې او د تور چې خلک یې چا چې در باندې شنه به چې پښنی چې پښپوس کړي هغه پسې چړي وایي چې چا په تورس کړي هغه پسې چړي وایي چې چا در باندې روټه خوړه وا هغه پسې غلام یې لړ رامي هغه کوي عرض میں جاؤں عزیزانو جی سو چکا ہے